هغې کې موږ تاسو د کړپې روډ یاد کړو چې په هغې باندې زموږ مومند او باجوړ او دیر او دا ټوله علاقه پیزي راځي او ډېر زیات ګډوډ وو. حقیقت دا دی چې ډېر زیات تکلیف و خلکو ته. نو هغه فنډ هم موږ دغه مین روډ ته راواړو. زموږ تحصیل صافي د غټه مسله هغه د محمد ګټ هسپتال دی. کله د پی ډي ایم ګورنمنټ رالی دې ته چې کوم فنډ و هغه سټاپ شو. 71 سال کې داسې تاثیرونه وو لکه زموږ سره خویزي بیزي امبار یو کال کې په دې کې های سکول نو جوړ شوی. سیګنس دی ټرینار جیز وغیره ټول مال راوغوښتل او ما سره کېنول. ځینې خلک داسې چې د ویرې د وجې نه کډه پورته کوي. نو زه هغوی ته هم درخواست کوم چې انشاءالله موږ ژوندي د خیره سره موږ به دې ته ولاړي. خپله علاقه به موږ بدامنۍ له هم نه ورکوو، اپریشنو له به هم نه ورکوو، آی ډي پیس کېدو له به هم نه ورکوو. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د رب ذوالجلال. ګرانو کتونکو دا وخت موجود یم ضلع محمد الینګار کې. زه د ام ان اس اف ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې هغه زمونږ د پاسمانده علاقې ته رالی. ام ان اس اف ټولو نه مخکې تاسو ته هرکلی وایو. ډېر قدرمن شي، خوشحاله شي، آباد شي. ام ان اس اف دلته کې چې کوم دی نو زمونږ الینګار ته ډېر زیات مسایل دي. د نن نه تقریبا 2 کاله مخکې تاسو دلته راغلي وئ نو موږ دلته د کانډو چې کوم روډ دی په هغې باندې شیخ بابا خلک هم راځي، د چمرکنډ نو تقریبا 2 کیلومتر روډ دی. یو هم هغه تاسو ته مخې ته ایښی و. که موږ وګورو موږ ته ډېر سخت مشکلات دي. زیاتره سټوډنټان د دې ځای نه ناوګۍ ته ځي. نو که دغه روډ زموږ د قوم ته وکړئ نو ډېره به ستاسو شکریه وي. بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقت دا دی بالکل ډېر زیات ضروري روډ دی. بلکې 2 کاله مخکې چې موږ راغلي نو هغه ټایم کې د پی ډي ایم ګورنمنټ او اوس موږ دا ګورنمنټ چې کومه دی موږ روډونه چولي دي کوم ضروري دي تقریبا 35-40 کیلومتر روډ به وي. نو دا هم انشاءالله چې زموږ اوس راروان جون کې چې کوم ای ډي پي راشي کوشش به کوو چې انشاءالله هغې کې واچو د خیره سره. بل دا دی چې اصل کې مین شاهراګانې چې کومې موږ 13 ټرینور کې موږ پې کار شروع کړی و. هغې کې موږ تاسو د کړپې روډ یاد کړو چې په هغې باندې زموږ مومند او باجوړ او دیر او دا ټوله علاقه پیزي راځي او ډېر زیات ګډوډ و. حقیقت دا دی چې ډېر زیات تکلیف و خلکو ته. نو هغې کې موږ سره چې کوم 2 امپیګان صاحبان دي ډاکټر محمد اسرار او محبوب شیر زما موږ د 3 ونډو د ترقیاتي کارونو فنډ 100 کروړ روپۍ. نو هغه فنډ هم موږ دغه مین روډ ته راواړو ځکه چې دا د کلو واړه روډونه په خپل ځای باندې ضروري دي. خو هغه داسې ده چې هغه مین هایوې ده او په هغې باندې د ټول ما خو ته وویل چې د یو ډسټرکټ نه تقریبا د 3-4 ډسټرکټو خلک پیزي راځي. نو موږ هغه ټولې پیسې هغې ته راواړولې. اوس جون کې به موږ کوشش کوو چې نوي روډونه موږ ته میلاو شي د خیره سره. هغې کې جامداد او د ټولو ملګرو ته هم پته ده. انشاءالله کوشش به کوو چې هغې کې دا روډ موږ واچو د خیره سره. ډېره مننه. ام ان اس اف که بله غټه مسله موږ وګورو که نه زموږ تحصیل صافي د غټه مسله هغه د محمد ګټ هسپتال دی. نو زیاتره اوس نن تقریبا موږ ته دغه اطلاع شوې وه چې د دې باره کې احتجاج دی، خو چونکې هغه احتجاج کینسل شو. په دې باندې تاسو لږ ډیټیل که موږ ته ووایئ نو. دا داسې وه چې دا د دې افتتاح چې کوم زما 13 ټرینور وو هغې کې زه وم او زموږ وزیر اعلی صاحب وو هغه موږ افتتاح کړې وه د دې. او مرف یو ان جي او وه هغه به چلو د پبلک پرایویټ پارټنرشپ باندې به دا هسپتال چلېدو. خو چونکې کله د پی ډي ایم ګورنمنټ رالی دې ته چې کوم فنډ و هغه سټاپ شو. نو حقیقت دا دی بالکل احتجاجونه او دغه چې کومه دی دا د جمهوریت حسن دی. کوي ډېر څیزونه داسې چې زموږ ته پام نه وي، زموږ د اپوزیشن چې کوم ملګري هغه احتجاج وکړي عوام راوځي نو موږ ته د یو مسلې پته ولګي. نو زه خو خپل ځان دغې ته په ښه نظر باندې ګورم. احتجاج چې کومه دی دا د ژوندي قومونو او د پویا قومونو همدغه نښئ چې هغوی ته کوم تکلیفي کوم مسلې روډ ته راوځي او چې کوم د اقتدار په بلاخانو کې کوم خلک ناست دي د هغوی غوږونو ته خپلې مسلې ورسوي. خو چونکې دا تقریبا 14 میاشتې او بیا نګران سیټ اپ چې کوم تقریبا 2 کاله دا چلیدلي وو هغه ټایم کې په دې باندې نه احتجاج کېدو هېڅ هم نه کېدو. همدا چې څومره ګوندونه دي دا ټول په حکومت کې ټول یو ځای وو. د دوی نو راکوش چې شروع وه هغه ټایم کې دوی ته هسپتال نه ور یادېدو. اوس زمونږ دا حکومت چې سټارټ اخیستی تاسو ته پته ده چې څومره چیلنجز دي. مرکز موږ ته پیسې نه راکوي، صوبه په خپلو وسایلو باندې روانه ده. خو له دې باوجود هم دې ته فنډ ریلیز شوی دی. انشاءالله واپس مرف چې کومه دی
هغه به سټارټ اخلي د خیره سره څنګه چې مخکې 3.5 کاله موږ چلولي وو ان شاء الله مغه رنګ سټارټ په واپس دې ته ورکوو د خیره سره. ډیره مننه امینه صاحب. زمونږ مسایل ډیر دي خو ځینې داسې مسایل د هغې نه علاوه کار نه کیږي. زمونږ د الینګار چې کوم دی تقریبا 40 سټوډنټان چې هغه های سکول لذي باجوړ ته موږ په خپله باجوړ ته تلي په دې ځای کې موږ ته سهولت نشته. پیدل د دې ځای نه زو تقریبا تاسو به لیدلی ناوګۍ د دې ځای نه نو 5 کیلومتر لار ده. هغو ته زیاتره مشکلات دي. دلته کې چې کوم دی های سکول نشته دی. نو امینه صاحب که تاسو چېرته د دغې څه نوټیفیکیشن وکئ موږ ته نو زمونږ خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی. بالکل تکلیف نه خو څوک زه به دا یم چې انکار نشي کولی. 71 سال زما تیر ټینور کې 71 سال د پاکستان په تاریخ کې زمونږ درې د تحصیلونه دي چې اوس تحصیل کې خو های سکول شته دی خو زه به دا ویم چې 71 سال کې داسې تحصیلونه وو لکه زمونږ سره خویزي بیزي انبار په یو کال کې په دې کې های سکول نو جوړ شوی. په تیر ټینور کې حقیقت دا سکولونه ډېر کم تعداد کې راځي خو د هغې باوجود ما تیر ټینور کې په 3 وړو تحصیلونو کې های سکولونه منظور کړه او هغې کې کلاسونه شروع شو. اوس موږ کوشش دا دی چې کم پاکټ ایری سایډونو ته کمې علاقې دي دلته مطلب دا دی چې د میډل سکول ضرورت یا د های سکول ضرورت نو موږ به انشاءالله دې کې اوس زور لګوو. موږ په رینټ باندې هم څه بلډینګ نیسو. ما سره جامداد خان ناستی دی اوس تقریبا موږ ته 15 کورونه میلاو شوي دي چې هغه په سیکنډ شفټ کې چلول یا ولا بلډینګ په رینټ باندې نیول. نو هغې کې موږ ګورو د خیره سره چې داسې دور دراز علاقې او هلته های سکول نه یا میډل سکول نه نو انشاءالله موږ درته اپر دپاره او د لوور دپاره تقریبا موږ سره 15 کورونو ګنجایش راغلی دی. نو هغه به د ملګرو په مشاورت سره چې کومې دور دراز علاقې نو هغې کې بالفرض که د 8مه پورې سبق نه یا د 10مه پورې نه نو دا 15 کورونه به انشاءالله موږ دې ټینور کې خیره سره په مختلفو علاقو کې آبادو. ډیره مننه امینه صاحب. سوالونه هم ډیر وکړه ځکه چې مسایل ډیر دي. اخیرنی سوال کومه موږ ته دلته د نیټورک ډیره زیاته مسله ده. مخکې تاسو لکه موږ سره دغه واده کړې وه چې څه ستنې راغلي دي نو په هغې کې به یو ستن چې کم دی هغه به تاسو د الینګار قوم ته درکوو. نو دغه زموږ ډیره ایشو ده ځکه دلته اوس خدا نه خواست داسې یو کیس راشي که نه نو بیا سیګنل کار نه کوي. دې ځای نه خلک ځي باجوړ ته یا دغه کوزه روډ ته راوځي هغه ځای نه کال کوي. نو د سیګنل ډیره نن سبا چې کم دی ټیکنالوژي دور دی ټول د سیګنل لاندې چلیږي. نو که موږ ته تاسو د دغې په باره کې چې کم دی لږ ډیټیل ووایي ستاسو ته ستن شته اوس که نشته؟ په تیر ټینور کې ما ریکویسټ وکړو هلته اسلام آباد کې او هغې چې کوم ټیم و چونکې د دې چې کوم سټینډینګ کمیټي چیرمین و هغه زما ملګری ولی جدون نو هغه ته ما ریکویسټ وکړو. هغه ماله دا د کم څومره د بوسټرو واله دي څومره سیګنس دي ټیلینار جیز وغیره ټول ماله راوغوښتل او ما سره یې کېنول. نو هغوی به یې دلته په موندو کې یو جوینټ سروې وکړله تقریبا 26 بوسټرې په هغه وخت کې به تاسو کتلی سره په غلنۍ کې کار کوو په مې منډۍ کې کار کوو. نو اوس الحمدلله که تاسو وګورئ د ضلع محمد تقریبا هغه زما ټینور کې 26 دغه ولګېدې ټاورې ولګېدلې. اوس هم داسې علاقې شته لکه بیزو ایریا ته موږ ته داسې علاقې شته دی دلته شته دی تقریبا نور ټول ډسټرکټ الحمدلله کور شوی دی. او زه د ستاسو چې کومه مطالبه ده انشاءالله ما خو ته وویله چې دا د ګورنمنټ کار نه دی دا پرایویټ ادارې کوي او موږ دې کې درخواست کولی شو ریکویسټ پکې کولی شو کوشش به کوو چې انشاءالله دلته هم د یو بوسټر انتظام وشي د خیره سره چې دا خل د دنیا سره او د خپلو خپلوانو سره ټولو علاقو سره ټچ شي. ډیره زیاته مننه. که موږ د امینه صاحب څومره هم شکریا ادا کړو نو هغه کمه ده. امینه صاحب څه میسج ورکول غواړي زموږ مومن قوم ته؟ خپل علاقې ته زه دا میسج ورکوم چې زموږ چې څومره پرون نابل پرون زما په حجره باندې د محمد سیاسي اتحاد څومره چې ګوندونه دي ټولو یو مشترکه میټینګ وشو. خپل عوامو ته صرف دغه میسج ورکوم چې پوره امن اوسئ. دلته چې کوم د آرمي اپریشن خبرې کیږي نو زه دا وایم چې ستاسو نماینده انشاءالله هغه په اسلام آباد کې که په هر ځای کې مخکې تیر دورونو کې به دلته 25 کسان به مړه شولو خو نماینده به یې جنازې له نشو راتلی تپوس به یې نشو کولی. نو انشاءالله زه به د خپلو عوامو اصل کې د یو نماینده کار دی چې کله په قوم باندې سخت یو هغه د قوم دپاره اواز پورته کوي قوم سره ودرېږي. نو زه خپل قوم ته دا ډاډګیرنه ورکوم چې تاسو به زه ځان نه پرېږدم او پاره سخته کې به تاسو سره ولاړ یم انشاءالله. دلته څه اجتماعي اپریشن دلته څه پروګرام هم نشته دی. ځینې خلک داسې چې د ویرې د وجې نه کډه پورته کوي نو زه هغوی ته هم درخواست کوم چې انشاءالله موږ ژوندي د خیره سره موږ به دې ته ولاړي
خپله علاقه به موږ بدامنۍ له هم نه ورکو، اپریشنو له به هم نه ورکو، آی ډي پیس کېدو له به هم نه ورکو. دلته به انشاءالله قوم موږ سره متفقي او ټول سیاسي ګوندونه چې کوم دی موږ ټول یک یواز دقه خبره ده چې موږ په خپله علاقه کې بدامني هم نه غواړو او په غټه پیمانه اپریشن هم نه غواړو. او چې کوم شرپسندي یا مطلب علاقه کې بدامني خوري ټارګېټډ اپریشن خو د هغې هم یو طریقې کار داسې نه چې بې طریقې ورځه او مطلب دا چې د ډک بازار نه یو کس پورته کول یا مطلب دا چې د جومات ته پورته کول د دغه څیزونو به هم موږ مخالفت کوو. او اوس یو هلک یو کس دی، یو ځوان دی، یو نوجوان دی، هغه په علاقه کې مطلب دا چې شرپسندي خوري نو هغې کې حکومت ته خپله څه ایکشن اخیستی شي، خو داسې به موږ اوورال خپله علاقه بدامنۍ ته نه ورکو. ډیره زیاته مننه امینه صاحب. زمونږ هم دغه تاسو دعاګانې دي چې زمونږ دپاره لاړ شي او زمونږ د قوم د دې دپاره اواز اوچت کړي. د ټیم راکولو یو جهان مننه.